ابو دې د څه بیمار دی؟ ګردو بیمار دی. دلته دی هر یو سړی خپل کار کوي. څوک دلته نږدې نه راځي چې بیمار شي، څوک تاله جوخ نه راځي، نه څوک تپوس کوي. دا اولاد ډېرې مجبورۍ ډېر ارمانونه وي، خو بابا پس باندې پوهېږي، پس نه پوهېږي، پس د خدایه که څوک پېژني د زړه خبره. او بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربان دی. قدرمندو ډېر خپرونې مې وکړې، ډېر جړا فریاد مې وکتو، او خاص تر بیا ګردو بیمارانو ته زه ډېر راغلم. قدرمندو زما پار پروګرام کې جړایي درد دی ویري. قدرمندو نن بیا یو امتحان څه دی؟ یو افغاني رور په کټ باندې پروت. زه هم چې دا خلک د کیمرې مخ ته راشي نو د ډېر مجبورۍ نه راځي، د ډېر بېوسۍ نه راځي. قدرمندو پلار دی په کټ باندې پروت، دا بچي دي د پلار به امید لري چې یار دا بچي مې ګرځولی وی، دا بچي زما حوصله ده، دا بچي زما فخر دی، خو بچو هغه ارمان پوره نه شو. قدرمندو ځوان دی، هر ویښته تور د پلار. الله داسې مریضانو ډېر ستونزې، د داسې مریضانو ډېر مشکلات دي. قدرمندو کاشف علي چې مایک اوچت نه کوي، کاشف علي چې کیمران نه کوي، د داسې خلکو اواز اوچت نه کوي، نو څوک به راځي؟ د داسې خلکو اواز به څوک اوچتوي؟ او بیا افغاني دی، زما پاکستان کې دا مېلمه دی، زه به د داسې خلکو تپوس پوښتنه کوم. زما څه دي کیمران کول دي او میکان کول دي. انشاءالله دغه پښتانه زه پې ویاړ فخر کوم، دغه تکړه مسافر چې د بچو ته به ګوري، د والد صاحب ته به ګوري، او انشاءالله د سره به ودرېږي. قدرمندو زه چې څومره خبرې هم وکړم هغه کمې دي. اول به بچي نه سټارټ اخلم، بچی نه به سټارټ اخلم، ځکه بچی یار دې بچی نه به د پلار تم وایي، دې بچی نه به د پلار امید وي. ستاسو نوم دی بچی؟ کلیمه. څنګه یې؟ ښه. کلیمه ابو دې د څه بیمار دی؟ ګردو بیمار دی. څومره ټایم وشو؟ ټایم ډېر کېږي، همدغسې په کټ پروت دی. ته خفه کېږې ابو ته؟ بچې ابو ته چې ګورې خفه کېږې؟ کله چکر مکر در کوي که نه؟ تا نه وباسي چکر ته؟ نه در کوي؟ نه دې وباسي بار؟ په زړه دې څه ارمان دی بچې؟ ما ته وګوره، ابو ښه شي، ابو جوړ شي، د ابو علاج وشي. بچی په وړه خوله وي ابو مې ښه شي، د ابو علاج مې وشي. والله ای ربه دا راته ووایه بچی، همدغسې په کټ پروت دی ابو؟ تاسو نوم دی بچی؟ څه نوم دی؟ ای زار. قدرمند هغه د پلار درد دومره خوړلي چې دوی به خبرې څه وکړي یار. د ماشوم نه تپوس کوم ابو ته خفه کېږي، نو ابو ته به نه خفه کېږي یار. دا بچې دا راته ووایه ابو جوړ شي که نه؟ د ابو علاج وشي که نه؟ ته خو به خوشحاله یې که نه چې د ابو علاج وشي؟ های ربه هلکه ته څنګه یې؟ تیز وایه. نوم دې څه دی؟ نور سلیمه دا راته ووایه دا د ابو کاغذونه دي؟ نور سلیمه ابو څومره ټایم نه بیمار دی؟ ډېر وخت نه. ډېر ټایم وشو، همدغسې په کټ پروت دی. خوشحالي دې نه ده کتلې؟ نه. ژوند کې خوشحالي نشته؟ خلکو پلارانې بچي بوځي چکر له که نه؟ ته به پلار تر اوسه پورې نه یې بوتلې؟ نه جي. راته ووایه نور سلیمه، ژوند کې نړه نشته، خفګان دی که نه؟ څه دی په زړه ارمان؟
وای بچي زموږ د پلار علاج وشي. ستا د پلار علاج وشي. او جي قدرمندو د زوی همدغه ارمان دی چې زما پلار علاج دی وشي. الله دې وکړي چې د دې علاج وشي. او بیا افغانۍ دی یار، افغانۍ دی یار. دې خلکو ډېرې ستونزې تېرې کړي. دې خلکو دلته ځان زمونږ دپاره، زمونږ پاکستانیانو دپاره ډېر خدمات وکړه. ځان نوکر پیشه جوړ کړي دي او زمونږ پاکستان دپاره خدمت کوي. ته څنګه یار؟ بس خني وروره څومره ټایم نه پکړ پروت دی؟ زموږ خو دغه 2 کاله وشو چې هلته پروت دي او مخکې مې داسې علاج کړی و. ځمکه هر یو شی خرڅ کړو، پلار والا ګردم راکړ. اوس بیا ډاکټر راته ویلي چې دا به ګرده یې کمزورې شوې. اوس مو نشته، بس کټ کې پراته دي ناصرې ته. دې نه مخکې دې علاج کړی دی؟ دې نه مخکې مې علاج کړی دی او دې نه پس چې کوم دی بس وس هم نشته، بس کټ کې پروت دی. دا 2 کاله شو او بس ګرده یې چین شوې ده. ګرده والا پلار راکړې ده، بله ګرده خپل ځمکه مال هم خرڅ کړی دی. اوس کرایه کورونو کې پراته او کریم نشو ورکولی. کریم نشو ورکولی. بس اوس د الله سرې ته پراته وو، دغه کټ کې پروت دي. دوايانې ګرانې دي د ګردې او زموږ چې کوم دی دغه حل دی. بس کټ کې پراته وو، بس کار نشته، روزګار نشته. کرې غواړي خلک او دغه واړه بچي دي، 2 بچي دي مال خو د خرچه. څو بچي دي؟ 2 بچي دي مال. 2 بچي دي. او دا پکې مشران دي؟ دا پکې یو مشر دی، نور پکې دنه کشران هم شته. د ګټې وټې څوک نشته؟ ګټې وټې څوک نشته. هغه یو هلک دی هم چې کوم دی کور کې روریان؟ کور کې روریان بس شته دی. هر یو سړی خپل کار کې ویل شي، هر یو پرېښي څوک کابل کې دي، دلته دي. هر یو سړی خپل کار کې. څوک دلته نږدې نه راځي چې بیمار شي، څوک تاله جوخ نه راځي، نه څوک تپوس کوي. ګرده چا درکړې ده؟ ګرده خوب راکړی و، پلار راکړی. پلار درکړی، والد صاحب درکړی. او هغه را سره ډېره زیاته قرباني کړې. خدای دې خوشحاله ساتي. خو بس هغه اوس وس نشته نو بېوسه دی، غریب نو ټول څه کم مال. اوس څه وایي؟ اوس هسپتال څه وایي؟ هسپتال کې وایي چې بس کمزور شوی. بله ګرده به چې زموږ وس نه رسي، دا 30 لکه 25 لکه روپۍ راځي بې او بس دغسې حل یې نه کېږي. ښه زموږ خو وس ورته نه رسي. ژوند کې خوشحالي نشته؟ بس ژوند کې څه به خوشحالي؟ مونږ به داسې خوشحالي چې بس کټ کې پروت یم. بچو ارمان یې که نه چې پلار مې وباسي، نه پلار به راته چکر راکړي. هغه غریبانان داسې بس ګرځي فریاد جړیا کوي. مونږ ورته مونږ ځان له څه وکړو؟ د پلار خوشحالي ونه لیده؟ خوشحالي ونه د لیده. پلار ژوند کې غم دی. ټول غم دی، بس پراته وو ورته نو دې مونږ ته جاړې مړې نشته، جاړه شته. دغه ژوند دی، بس انسان دی تېرېږي. بس ډېرې سختیانې نه دي ژوند؟ ډېرې سختې دي، ډېرې سختې دي، سختې ډېرې دي. سختې. په زړه څه ارمان لرې؟ بس په زړه دغه ژوند دی، ارمان دی چې زموږ علاج وشي. یو مخ نه الله نه غواړو، دا امید کوم. زموږ دا د حکومت داسې یو پیغام دی، داسې دی زموږ که افغانستاني که پاکستاني. موږ ټول پیدایش هم دلته پاکستان کې تېر کړی دی، خو زموږ اوس چې اوس نشته. موږ دا خلکو ته یا دا حکومت ته دغه پیغام دی چې مهرباني وکړي. کار به دې کولو دې نه مخکې؟ بس دې نه مخکې هم د چرګانو کار کولو، یا به هم ټکسي چلولو چېرته. اوس نه هغه کار کولی شي، نه دا کار. لاس په لاس درد نه کړو خپل خپلوان، ماماګان، کاکاګان؟ بس هر چا هېر کړي، بس په کټ پرېوتی هر چا هېر هر کړ. چا هېر کړو. څوک نشته تپوس پوښتنې والا؟ هېڅ تپوس والی نشته. خپل وروڼه یې تپوس نه کوي، نو بل به څوک تپوس کوي؟ بهر د خپل پلار نه؟ خپل پلار خو ډېر سخت خفه کېږي. خپل پلار ګرده درکړه؟ وس یې نشته، نو څوک مجبوره دی، هم مجبوره دی. اوس علاج جاري دی ستا؟ علاج جاري دی، خو بس دومره ده چې هم په لپړه دړ په یو میاشت علاج وکړو، بس بیا 6 میاشتې نشو کوی. د میاشتې څومره خرچه راځي؟ د میاشتې زموږ خو دغه 60,000 25,000 30,000 روپۍ خرچه راځي. یو میاشت ځان له علاج وکړو او 6 میاشتې بیا همداسې ناست بیا خراب شو، بیا ډاکټر لاړ شو. د دې بچو خوراک، د دې بچو خرچه مرچه، بس دا مجبوري هغه قرضدار کوو، بس هغه راپسې کله یو قرضدار راشي کله بل راشي. موبایل نمبر یاد دی درته؟ او موبایل نمبر ووایه. 036 59 81 832. 0336 59 81 81 832. 832. قدرمندو دا چې کوم شپارن نمبر دی په دې سکرین به شو کېږي، دا د دې روډ نمبر دی.
زوی سره مې خبرې پرېښې وې د زوی سره یو دوه خبرې کومه قدرمندو سختي ده یار ژوند کې سختي ده یو پلار دی پلار داسې وینئ چې بچي سره ودرېدو پلار خپله ګوړده بچي ته ورکړه خو بچی بیا په کټ پرېوتو قدرمندو زما مقصد هم دا دی زه چې مایک راواخلم او دا کیمران کم زه ما سره نه چې دا کم خلک دي د کم خلکو ستونزې دي او کم خلک مشکلات کې ژوند تېروي داسې خلکو سره خلک ودرېږي قدرمندو افغان دی یار اسلام کې الله پاک فرمایي چې د انسانیت خدمت وکړه دا یې نه دي ویلي چې افغان دی یا پاکستان دی یا هندو دی یا انګریز دی دا یې نه دي ویلي انسانیت یې ویلی دی الله دې وکړي چې د دغه رور ژوند کې دا سختي د دغه رور ژوند کې دا غم دا آسان شي بچې سختي ډېره ده غم ډېر دی د ستا اوښکه خو زه نشم وچولی زه خو دومره تکړه نه یم خو مایک مې آن کړو الله دې وکړي چې دغه زما افغان زما پاکستان دغه د کلمې مسلمانان دغه تاسو سره ودرېږي دعا خو به کوې که نه او جی دغه خلکو ته به دعا کوې او جی قدرمندو د ده دې او جي کې څومره اثرات دي یار او جي چې دا بچې تاسو ته دعا کوي نو الله داسې بچو دعا نه رد کېږي دا راته ووایه چې د ستا ابو سره به خلک ودرېږي دغه ماماګان دغه خویندو دغه روریانو ته به دعا کې او امي ته به هم وې چې دې دعا کې یاد ساتي دغه خلک ښه او جی صحیح ده صحیح ده او قدرمندو زه یم یار ښه خلک هم شته دا دنیا د ښه خلکو د وجې آباده ده زما د کلي سربراز زما د کلي مشر زمونږ حاجي صاحب قدرمندو چې هر غریب سره ولاړ دی هر یتیم سره ولاړ دی هر بېوس سره ولاړ دی چې دا چېرته زه راغلی یم دا زموږ دلته یو مشر دی د پلوسې ویاړ فخر دی قدرمندو چار ښه کور آباد یار په دغسې خلکو چې داسې خلک سینې ته رانږدې کوي الن کې د دې کور ډېر زیات لرې دی دې ډېر زیات لرې ځینه روغوښته ډېر زیات خوشحاله هم شم چې پروسې کې دغسې تکړه خلک وي دغسې غریب له لاس په لاس خلک وي نو انشاءالله داسې خلک به نه پاتې کېږي قدرمندو زما مشن الحمدلله جاري دی زه به هر یتیم له ځم هر بېوس له وځم زه هغه لایف ویډیو والا ته هم ویم چې ته دومره تکړه او ته خبرو له تکړه نو راشه یار د داسې خلکو خدمات وکړه زه به دا مایک هم پرېږدم زه به دا کیمره هم پرېږدم زه به غریب لم نه راځم زه به یتیم لم نه راځم زه به بېوس لم نه راځم ته دومره تکړه نو بالکل راشه یار د داسې خلکو غریبي وګوره د داسې خلکو بېوسي وګوره داسې خلکو بیماري وګوره های های تو ناله شه او پتا شه تا ته به داسې ډېر خلک ازار کوي تا ته به داسې ډېر بې کوره خلک د هغې رزق کې تلتې وي داسې ډېر بې کوره خلک به تا ته ازار کوي د ډېرو خلکو ازار دې واغېستو قدرمندو کاشف علي چې نن دلته رانه شو د دې خلکو اواز اوچت نه کړي نو څوک به راځي دغه لایف ویډیو والا به راځي دغه به ویډیو جوړي دغه به دې خلکو سره ودرېږي قدرمندو زما انشاءالله مشن جاری دی زه به هر غریب له ځم هر یتیم له ځم هر بېوسه له ځم کوم ځای کې ظلم زیاتي کېږي د هر چا اواز به جوړېږم کاشف علي یو ادنا غوندې انسان الحمدلله ما بل ورځ خپرونه کړې وه خور نه مې تپوس کړو یم خورکې تا سره څه مرسته او تاوان شوی دی که نه نو خورکې راته جواب کړي او بچې الحمدلله ما سره 2 لکونه زیاته شو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم یار یو ادنا غوندې انسان کاشف علي په اواز دغه خلک ودرېږو لبیک کوي قدرمندو نمبر به تاسو ته چلیږي دا د دې رول نمبر دی دغه بچو سترګو کې اوښکه دا زه په تاسو پرېږدم د دغه رور درد د دغه رور ویر د دغه رور جړه که افغانۍ دی نو زما پاکستان کې میلمه دی ما مایک استعمال کو او انشاءالله امید رب نه لرم چې دغه زما افغانیان روریان یو کې امریکا عمان قطر کې چې څومره بهر دي زه دغه باندې ویاړ فخر کوم تکړه روریان مې دي انشاءالله ډایرکټ په ډایرکټ به دغه نمبر سره رابطه ساتي او دې رور سره مرسته تعاون کوي خپل کیمرمین وسیم جان سره چرته په الله وسپارم الله لره والسلام